پنیت باندې غسل دی نو دې کې اتباع د ماء منقوله کوا یو لوټه استعمالوه بس. ثم عمنا فی ثوب بے جابر سے بیو سادہ ځان بنا توکړو امامتی راکړه دې مسله ورسته راشي. باب من زنا ابو نعيم قال زنا انه عينت عن عمرو بن جابر بن زيد عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة كان في صلاة من اناء واحدة حضرت سيدنا ميمونة او سيدنا النبي الكريم ضارب غسل كود يروخنا قال ابو عبد الله كان ابن عينت يقول خيرا من ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة او محكدو عن ابن عباس عن ميمونة دي بارو كده فرق عن ابن عباس عن ميمونة شي هذا مسانيد الميمونين شو او عن ابن عباس عن ميمونة نبي هذا مسانيد ابن عباس من قلبي ذكر قصة ترور بياني والصحيح ما رواه ابن نعيم عن محكي رواية سيدي عن ابن عباس عن ميمونة عن ابن عباس عن ميمونة لما مسانيد الميمونين دي نذا مسانيد ابن عباس ابا من افاد على راسي ثلاثا دا طریقه بیانی دریز لو باچور دا سنت مصطفی دریز لو باچور پسند دریز کافر زعم من انه قال صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سجبان المسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فوفيد على راسي ثلاثا دا صحابه کرامو یو ز پدا طریقه لام بمبلوی پدا سید الکائنات وی اما انا زدا سکو یعنی معنی چلینده کا زما مخ کې خپل بیانونه مکه وی زخو درې ځله داسې په سر وواچ بس کافی سر به داسې وږي او بوبو ویخت ورسې بس خلاص. اما انا زدا سکو وی خپل بیان کا حضور ته زخو داسې کو. زنا محمد بشار قال مثلا ومن قال مثلا شبطان من خلال الراشدين عن محمد بن علي جابر رضي الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على راسه ثلاثه اثر بدريز لو باچوله دې کې چا څه خلاف نشته ټول علماء دې قائل حمزه بن نعيم قال مثلا معمر بن احمد سلام قال سنه ابو جعفر قال لي جابر اتاني ابو جعفر وای چې ما ته جابر سے وای اوس دې ترزوی راغلو مراد تنسوب دي حسن بن محمد بن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة الجنابة غسل سنجري دردو ترزوين دا پلان دا ترزوين ما ورته چې حضور مبارک پدرې کفو بنا واسطه پسر به واچولې به په باقي بدنو واچولې ما ته حسن وای اني رجل كثير الشعر دا ما هو يختدير دي نو دا بنکافي کی فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من كشارا ده سيد الكائنات في اختصان ذياته هغه په دې کې فائد کړی ځان سودای کوما. او باب الغسل مره واحده غسل یو ځلم جائز مخکې درې ځله وي نو څوک ته داونوي چې کله دا درې ځله ضروري یا وا بعض علما دا وایي چې صحابه د بدرې ځله واچي او باقي بدن کې تسلیث ضروري نه دی لکه وضو کې چې تسلیث پټول اندامونو کې لري نو په غسل کې پټول اندامونو کې تسلیث نشته درې ځله په سر واچو او په باقي بدن لوټه واچو بس خلاص درې ځله په باقي بدن ضروري نه دی. باب الغسل مرة واحدة یو ځله غسل کافر او سنت پیدا کیږي په باقي بدن کې درې ځله واچول نشته یعنی سنت نه دی. حدثنا ابو سعد اسماعيل قال سنا بالوالد عن نما شخصا بين ابن ميمونه قصه ذكر كي كانت ميمونه ودعت النبي صلى الله عليه وسلم الغسل ما هو بولا غسل كيف غسل يده مرتين او ثلاثه اول الى سنه من ذر ثم افرغ على شماله به فغسل باچول داستانتا او فغسل مذاكيره استنجاء وکړه ثم مسح يده بالارض به پس مکه کو تیراخ کړي یعنی دا سنت خیمونتا چې اثر دا راهي کړي په خور او شګو مګه هغه وخت یو صابونه نوګه ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويده ثم افاض على جسده وباقي بدنه بواچوله ثم تحول من مكانه ظاهر داسي يوزل وباچوله ذكر كدري دلوي قدري دلوي ذكر كده ثم غسل قدميه
دوار قدمنا مبارك بس تكموش. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وآله. باب من بدأ بالحلاب والطيب عند الغسل. باب دے پا بیان دے کہ کسڑے شورو پا حلابو کی یا پا بل خوشبویاں دا غسل وقت کے دا مولیان حیران ہے چی حلاب ستا ہوئے. عالمان درې شرح کوي. اوله دا وی چې حلاب هغه لوښي ته وایي چې اوښه پکې لشلې کېږي. مقصد یې دا دی باب من بدا باناء الحلاب او اناء الطیب ونحوه. که داسې لوښي سړی استعمال کړي په غسل کې چې بوی لري، ځکه د پای لوښي بوی کوي یا خوشبوئی لري، نو کرایحه د پلیت شي نه وي نو غسل پې روان دی، ځکه پی پاک شی دی. نو که سړی په استعمال کې داسې لوښي استعمال کړي چې د پیو بوی لري، د یو پاک شي یا د خوشبوئی بوی لري، نو خیر دی. او باب من بدا بالحلاب او اناء الطیب. که خوشبوئی لوښي که بدبوئی، خو چې بدبوئی د پلیت شي نه وي دا یو شرحه شو. دویم وایي چې دا اصل کې جلاب عرق گلاب ته وایي. با من بدا بالجلاب، جلاب نه چا حلاب جوړ کړی دی. که چا گلاب په مګل عرق گلاب په سر په بدن یا بل خوشبوئی په وخت غسل کې نو دا روانه. نو حلاب جلاب و جلاب گلاب فارسی لفظ دے معرب. بشو دریم دا چنادات بارد وجد ضعیفی دے. حلاب دے و مرکب خوشبوئی نم دے اغیط حب المحلب وی او عصارت البذور وی. د گلونو د خوشبوئی تخمونو نجوریگی یو مرکب خوشبوئی خطا. نو که سڑے حب المحلب عصارت البذور پسر و پا بدنو مگی یا بلا خوشبوئی مگی نو خیر دے. نو دا عطف دا طیب پی دا قبیلے دا عطف دا عام ندے پا خاص، او دا عطف تعین دا معنا دا حلاب کئی چه حلام نمراد یو خاص خوشبوئی دا ذکر ارستو او طیب ہوئے. که شورو پا حب المحلبو کی یا پا بلا خوشبوئین و خیر دے. که پنجاب لدلینو علتا خلق تیل بدن مانو لام دے، بدن غوڑ کنو بے لام دے، لیکن وہ بے دیر سپیری دے. نو که پسڑی پسر یا پا بدن مانے حب المحلب لگئی یا بلا خوشبوئی قبل لغسل نو دا جائزہ دا مشروع دا پا سنت دا مصطفیٰ کی ثابت تھی. حلام نمراد حب المحلب عصارت البذور یو مرکب خوشبوئی دا خطے پا شکل پسر خلق مگی. اکا بعد طالبان اگے باند سروینزی، بعد پا مستو سروینزی. اس کو شنبوگان ناغلی دے، نو که شنبو سر استعمال کی دام خوشبوئی شیر دے. قبل لغسل نو دا مشروع دے روا دے، دیکھ حضور مبارک استعمال دا حب المحلب کرے دے. نو دا خوشبوئی استعمال پسا خلاف سنت ندے. او کہ حب المحلب و شنبو شو. دا باب سے دا پارک دے
یو خود دې مسئله وضاحت شو چې استعمال د خوشبوئیں قبل د غسل ناروا ده. دیم یو مسئله ته اشاره کوي د امام مالک سے مسلک دا ده چې دلک د اعضاء فرض ده. نو دی وی دلک فرض نه ده ځکه چې خوشبوئی موږ خوشبوئیں اثر پاتې کیږي. که دلک فرض به نو پکار دا چې ازاله د اثر د خوشبوئیں پکې شوی نو دلک د اعضاء فرض نه ده. کنه خوشبوئی او به استعمال بندو ځکه چې به د هغې ازاله ضروري وه. نفي ده فرضية الدلك. حدثنا محمود بن مسنى قال حدثنا ابو عاصم بن محمد بن قاسم بن عاشر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابه غسل بيد جنابه كان دعا بشيء نحو الحلام راو به مستيوشي لك الحلام لاني لكينا ناخذ يوم ناشا فاخذ بكفه وبدا بشق ابي فكف كي واغشتن فسر بيوم مگر ثم الايسر فخيرت به پدس فقال بهما لا واستراسه او به مگر پمیان د سر قال دلته په معنا د فعل له او به مگر په سر پمیان د سر دا څه به کې پدې به راواشه به پدې کې موږ ورسم باب المضمض والاستنشاق في الجنابه. باب دې په حکم د مضمضه او د استنشاق په جنابت حکم یې اونکه مضمضه او استنشاق مشروع دی. ما طویل احناف مضمضه او استنشاق دواړه فرض وي په جنابت. مالکیان او شوافی سنت وي او د حنابلو نه درې روایت دي. یو روایت کې دواړه ته فرض وي، دیم روایت کې دواړو ته سنت وای، دریم روایت کې استنشاق ته فرض وای او مضمضه ته سنت وای. د دواړو ذکر که څه حکم یې ذکر نه کړو او دی وی مضمضه او استنشاق مشروع دي په جنابت کې. موږ فرض وڅ کوي چې حکم د فتوا حرور راغلی نو چې کوم دې ته تطهیر رسیدي شي هغه تطهیر کې حضور مبارک وی تحت کل شعرة جنابه او پس پیمو کی ویختی ناغی دلان جنابت رسیدل او کلم جنوب را ذکر دی دا قرآن شریف دلستون امانا دی محدث سڑی لستیشی او جنوب سڑی قرآن شریف نشلستے معلوم داشت چه جنابت سر دن دا پوزی او دن دا پلیت رسیدل دی وینزل فرض دی. انسان امام الله حشم غياس قال سناني قال سنامشو قال سنة سالم بن كريب بن ابن عباس قال حدثتنا ميمونة قال سببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيميني على يساري فغسل أمام ثم غسل فرجه ثم قال بيده على الأرض ومسحها بالتراب ثم غسلها ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي بمنديل توليه لرويش ورمال فلم ينفذ بها پاعزان پاک نکر. او باب مسل ید بالتراب لتکون عنقا لاس پا گتو بانده اومگا چه صفی راشی. دا یو ادب بیانه خو لتکون عنقا علت ذکر کولک یو خبرت اشاره کئی چه دا مگل پا لاس پا دیوال داسی یو عبادت غیر معقول المعنا نده لکه رکاتونو دا ویتر چه خام خواب گوتی مگه دا آنگا وقت کی چستا مقصد تطهیر وی اس کا تطهیر پا بلشی حاصل شو لکه صابون دیو مگه بلشی دیو مگه نو بے مگل دا لاس نشدا ذکر دا لاس مگل دا صدا پارو دا تنقیه دا پارا نو تنقیه که بغیر دا دینوی یا پا بلشی حاصل شی نو خیر دی ممگا نو غسل مگل دا لاسونو پا طرا لتکون عنقا دا دا نقایت دا پارا دی دا صفحه دا پارا صدا سے نہیں لکا رکاتونا چه خام خواب ایک انسان عبداللہ دے فقیه هم دے کنا دا هر سی حکمتون و اسرار تا گوره
تش محدث نه محدث او فقيه دواړه ده امام بخاري. زين عبد الله بن زبير الحميدي قال سنا سفيان عن سلمة مشان سعد بن ابي جهل قريب من ابن عباس الميمونة ما غيو حديث کے بار بار ذکر کی ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل جنابه وغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوء. یعنی حدیث کې خود انقا ذکر نشته، د انقا ور سره دوه چې دا مقصد پکې تنقیه ده، که ضرورت دی ممگا صابن دی استعمال کړي ممگا. ثم توضأ وضوء للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجله. باب هل يدخل الجنوب يده في الإناء قبل أن يغسلها. جنوب سره لاس په لوښ کې دننه کولی شي روان دي د وینځلو د لاس نه اذا لم يكن على يده قذر غیر الجنابه، چې په لاس باندې بل ګندګي نه علاوه د جنابت نه، یعنی دا جنابت چې حدث حکمی دی د دین علاوه لاس پلیت نی او لاس نه نستی شي کنه. نو باندې په طریقه د استفهام کې خو نو مقصد تقسیم علی الحالات که ضرورت دی لکه او براله نو لاس پکې دننه په دې بل لاس پک یا ابو معلومه چې یخی دی که ګرمي دی نو خیر دی لا او بلا ضرورت بدن نه پکې لاس نه وینځي. نو تقسیم علی الحالات توجه نه باب په طریقه د استفهام کې هو او که په لاس پلیتی وي لکه او دسمات ور پورن ختی یا امتیازه به خو بلاس نه نه باسه لکه او په پلیتی نو دوی علاوه د جنابت نه چې حدث حکمی دی د دین علاوه به بل نجاست ظاهری نی لاس نه نستی شي کنه. نو تقسیم علی الحالات که ضرورت دی نه واسه او که ضرورت دی نه منور نه واسه. وقال ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور دي دوارو لاسون نستی دی ولم يغسلها لاس لانو ينزل ثم توضأ. ضرورت پاغیو برا سړي سره بل سنیو چاټه کې وبري لاس بدن نه کې وبو دراواله. ولم ير ابن عمر وابن عباس باسا مما يمدح من غسل جنابه. د دې په مناسباتو کې وای که سړی لامبي او د دن اساس کې تویشي په لوخ کې نو خیر دی. د دې د لاس سره مناسبت ده، لاس یو لاس که ساس کې پکې راشي نو خیر دی. سړی لامبي باټیو به پرتی وي او تانه بس ورزيږي خیر دی. دا شریعت معاف کړی دی نو دا لاس داخلي د لم معاف کړی دی. حدثنا عبد الله بن مسلم قال سنا عبد الله بن حميد بن قاسم بن عائشة قال كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم تختلف ايدينا فيه. زمون لاسونه پکې تل کله او ما لاس تنه کله نشته لاله په عموم ده، یعنی دا ذکر نشته چې مخکې لاس وینځل دي کنه دی وینځل نو دوه احتمال لري چې قبل الغسل نه لاس نه استری یا بعد الغسل نستدلال بجميع المحتملات. نو جوړم سړی لاس نه استیش انځه کدی سره سبل لوخي وي خدای ذکر به وکړه نو په لاس یې وبرو کړه. حدثنا مسلم قال حدثنا حماد بن هشام نبي هشام قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جنابته غسل يده لاس به اول وینځه. لاس وینځل دوه احتمال لري، بار به لاس نو نست وینځه یا به په لاس براوا چولې په دې بل. حدثنا ابو الوليد قال سنا شبطان ابي بكر بن عبد الله بن عمر تعالى عشرة قال كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من جنابته وانا عبد الرحمن بن قاسم النبي. دا دې لپاره ذکر کوي چې دوه کسان لامبي نو ضرور ساس کې بم پچاټه کې پروت لکه مینس کې چاټه پرتا نو دا شریعت معاف کړی دی. حدثنا ابو الوليد قال سنا شبطان عبد الله بن جبر قال سمعت انس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة النساء يغتسلان من اناء واحد. سید الکائنات تو بیبی با دیو لوخنا غسل کاو ضرور چه لام بینو ساس کے بطے تویدل. زاد مسلم و احمد جرین شبت من الجناوة آبا منافق بیمینی علی شمالی فی الغسل. طریقہ دارا چه خیل اس پنن باسه او پا گس پا براواز مشروع طریقہ دارا چه خیل اس نن باسه او پا دی گس بواچا دوین زنبه پا گس براواز.
با من افرغ بیمینی علی شمالی فی الغسل که په خلاص باندې وبناواله او په ګس واچه دا طریقه مشروعه ده. حدثنا موسى بن اسماعيل قال سمع حديث ذكر كي قال حدثنا مشعل سالم بن ابي الجاد عن كلاب مولى بن عباس ميمونة بنت الحارث قال وزعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا ما ولو بدا غسل خوي وسترته صادر پرده مې ورته نیولې وه. غسل خانې خو نه وې هغوی کاره که نه یو ګوټ کې به یې د کور لمبل او صادر به یې ونیو. امام ورته کتل چې زه طریقه د غسل کې زده کړم. فصب علی یده په یو لاس یې اوبه راواچولې وغسلها مرة او مرتين. قال سليمان لا ادري ذکر الثالثة ام لا. ثم افرغ بیمینه علی شماله بیا خلاص باندې دم نه که په ګس یې اوبه راواچولې وغسل فرجه ثم دلك يده بالارض او قال بالحال ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه يديه وغسل راسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه وتناولته خرخة ما ولي ټوکړه ورکول چې ځان په پاکي. فقال بيدي هكذا داسې کې ولم يرد. بار مباح استعمال جائز مخ کې تیر شو او حضور مبارک دا وبد ځان نه داسې ګرمیونو لون بدنې لون خواهو یا ټوکړه خرابه طبیعت یې نه غواړي. باب تفریق الغسل والوضوء. دا عرب کوي په مالکیان موالات فرض وي په غسل او په اودس کې. موالات پر لپسې اندامونه یعنی یو اندام د وچېدونه به مخکې بل وینځي. نو شوافی ترتیب فرض وی موالات فرض نه وی. مالکیان ترتیب و موالات فرض وی. من دواړه فرض نه ویو. د احناف فرق خوښه کړی ده چې موالات فرض نه دی جدای پکې راځي. دلته وکه به رستخ پی وینځه. ما حدیث ذکر کوي چې حضور غسل کو پی رستو وینځلې دي په د اندامونو د اودس سره نه دی وینځلې متصل. موالات ختم شو. ويذكر ابن عمر انه غسل قدميه بعد ما جف وضوءه. ابن عمر یوزل چار دام کړو خپینی وینځلې نو به علی خپلی وینځلې چې مخلاصونه وچیو بل جماعت تلا نو الته چې داخله د خپل وینځلې نو موالات ختم شو کنه. لکه موالات اصطلاحي دی ته چې یو اندام لانی او چې لا بل دی وینځلې او دې کې اندامونه وچیو به وینځل. حدثنا محمد المحبوب قال سنا عبد الوهاب قال سنا مشعل سالم بیا حدیث ذکر کوي. هات میمونه تو وذات النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل به فافرغ على يديه وغسل مرتين او ثلاثه ثم افرغ بيمينه على شماله وغسل مذاكره ثم دلك يده بالارض ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل راسه ثلاثا ثم صب على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. لاندې لیکلي فيه هذا موضوع الترجمه. تفریقی وکړه خپې یو ځل وینځلې دي او لاسونه مخې بل ځای وینځلې. باب اذا جامع ثم عاد ومن دار على الانسان في غسل واحد. که سړی جمع وکړي بیا دوباره کوي یا په ډېرو بیبیانو سره جمع کوي په یو غسل کې نو دا جایز ده. دا رد د ظاهریو کوي. ظاهریو نه دا نقل ده چې هر جمع نه پس غسل فرض ده او ټول فقهای کرام وایي چې نه غسل یو ځل فرض ده. ټیک ټیک غسل چرته راغلی هغه د تنظیف دپاره راغلی لکه اودس چې راغلی دی بدن باندې پاک شي. ځکه حضور مبارک نه دواړه عمله ثابت دي. ابو داود کې به تاسو ویلي چې بیبیانو سره هر یوې سره غسل هم کړی دی یو ځل. نو انس صاحب ورته وي یو غسل یې ولې نه ګرځی وی دا انظف و انقاره او کله په یو ځل کړی دی په یو ځل غسل نو دی وی جایز دی. نو که سړی جمعو کې بیا دوباره تبر سره کوي یا ډېر بیبیانو سره جمع کوي فی غسل واحدا په غسل واحد کې نو غسل یو ځل فرض دی. هر جمع نه فرض نه دی. پس دا ټول فقها وایي او هغه اختلاف د ظاهر یو ختم شوی دی. سنا محمد بشار تعالی سلام علیه ويحمد سيدنا شعبتان ابراهيم ومحمد المنتشر عن ابيه قال ذكرته لعائشه. ما د ابن عمر مسئله عائشه ته بیان کړه. ابن عمر څه مسئله ده ما ته ګوره. ابن عمر دا مسئله ده چې
چې د احرام د پاره غسل کینو مخکې به خوشبوئی نه لګي ځکه د هغې بوی به رستو پاتې کېږي نو هغه وایي هغه خوشبوئی استعمال بند دی چې اثر یې رستو پاتې عایشې دا څه وایي نفس خوشبوئی بنده ده اثر یې نه دی بند ما په خپله سید الکائنات سر ورکړی دی او بیبیانو سره نږدې شوی دی او اثر د خوشبوئی پس د احرام او غسل نه پاتې و نو د دې تپوس خو مونږ نه کوه ابن عمر به وایي استعمال دا خوشبوئی چې وروستو اثر پاتې ښه نه دی په احرام نوې خوشبوئی خو په اتفاق معنا ده هغه به ابقا د اثر هم ښه نه ګڼه فذکرته لعائشة ما د ابن عمر دا مسله عائشې ته وویله او یرحم الله ابا عبدالرحمن خدای د بادام ګل په پلار رحم وکړي دا څه وایي كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ما په خپل لاس سید الکائنات خوشبوئی کړی دی او په بیبیانو ګرځېدلی دی ثم يصبح محرما يندخ طيبا به محرم وسار کې او ډډوزي به تللی د خوشبوئی نو که اثر یې پاتې شي نو خیر دی نوې خوشبوئی بند نه ده محمد شام قال او دا مسئله دا چې یطوف علی نسائه یعنی فی غسل واحد او ظاهر دا کاری یې سره غسل کړی بیا خو به خوشبوئی ختم شوی وه ځکه نه ځله چې سړی لامبي خوشبوئی چېرته پاتې کېږي خو یو ځل یې لامبلي دي نو خوشبوئی نه ده تللی السلام محمد بشام قال السلام عليكم نشان على سنبيا في الله قال السلام رسول الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على النساء في الساعة الواحدة من الليل والنهار شپه یا ورځ یو وخت د مازدیګر او ماښام منځ کې د دو وختو خپل ټولو بیبیانو باندې به ګرځېده د هغې ضرورت تپوس پې کوم او یا په ابتدا د سفر کې یا په انتها د سفر کې یا په حضور نوبت فرض نو یا په اجازت د صاحبت النوبت سره اما ته دا حقیقت کې یو ځل دوه واقعات شوي دي په ابتدا د احرام کې چې حلت ده او په انتها د احرام کې چې احرام یې پرانست صلیح راشي چې نبی کریم له څومره طاقت خدای ورکړ کنې د پهلوان غوندې سړی دوه ځلو نه به زیات جمع ونه کړی شي واده دې کړی که نه واده دې کړی که نه تجربه دې شته که دا ګران کار دی الوا خوراک نه دی مالا ډېر راځي دا مسائل بله ځینې یو سړی راغلی واده مې کړی دی او پنچر یم ما یې څه غلطۍ به دې کړې مخکې یا چېرته یو یاره پې تېره شوي نو بیا یې پنچر شي بیا یې موله څه دمونه مو کړل او دارو مې ورته ولیکل نو ډېر راځي مخکې یو سړی راغلو وی زه ځان وجنم ما یې ولې وی دا شان واده مې کړی دی بس پروت هېڅ رانه نه کېږي دا چا پوډر سکلي که نه پوډر ډېر ګنده شي د امریکا د هېڅ شي نه نه یېرېږي د پوډرو نه یېرېږي ځکه دوه درې ځله سړی پوډر وڅکي که نه ناقوت یې بیا ختم شي او بعض سړی غلطي وکړي د هلکانو یا د ښځو نو هغه بدعمله سړی اکثر خرابېږي دا ولې ښځې د ملیانو طالبانو سره ښه محبت کوي ځکه دوی خدای د دې ګناهونو نه ساتي او دا بازاریان خلک دا ټول پنچرې وره لکه سړی چې ډوډۍ ته کښېني مخکې سني خوړلې ډوډۍ په شوق خوري او چې مخکې دا خجوره خوړلې دا چڼې خوړلې دا ګونګړه خوړلې دا وږي خوړلې نو د ډوډۍ وخت کې بې شوق دي پنچرې السلام محمد بشار خالد سلام دا کتابونو مسئله نه په احادیثو کې باندې راشي څوک زیات متقی وي خدای د هغه شهوت اعلی ساتي اکمل صحابه کرام اتقى الناس نو اشهى الناس د فاسق فاجر شهوت خراب او د متقی سړي شهوت کامل سلام محمد بشار خالد سلام علیکم بشار على لسان أبيهم قال وتخرج لسان رسول الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على النساء في الساعة الواحدة من الليل معه وهن 11 يولس ټول خو یولس خو په یو ځل یولس نه جمع شوي
ذکر سفر نهوه دو وفات شوی دی. قال قلت لأنسنا وكان يطيقه سيد الكائنات دا طاقت لره. قال كنا نتحدث عن نووت قوة 30 من بداوی خپل کور کې صحابه کرامو چې خدای د دیر شو سړو من طاقت ورکړو. بعض روایتو کې سلويخ او بعض روایتو کې دا چې سلويخ سړی او هر یو سړی د جنت سړی د جنت سړی کې برسلو سړو من طاقت چې سړی لا او یا حوري ورکی او دین از دی کی دینی شنو فیده سو کنا نو خدای با طاقت معاشان ورکړي. رسولو سړو سلوی سړی او هر سړی د جنت او جنتی سړی کې بل سلو سړو مر طاقت نو سلوی چې په سلو کې وخت نو صوت جوش سلور زرا. وقال سيدنا القرآن حدث عن سنة حدثهم 9 نسوة نهب البيان خدای هر سیز کې دغه طاقت ورکړ او صحت یې سمره کوله. د امریکا کې یو کانفرنس یو چې دنیا کې د ټولو نحکول صحت معتدل مزاج چې په هر حالت کې نه په غصه کې نه په خوشحاله کې جذباتو کې نه راغلي په اعتدال پاتې شوی دا سوق دي. نو ډیرو کافرانو انګریزانو يهوديانو نبی کریم له یاد کړ چې دا غنه خپل مزاج معتدل صحت او معتدل طبیعت په من تراتون 53 کال عمر مدینه ته 53 کال دا ودونه 53 کال کې ویش جهاد د باقی عمر کې 9 کال کې جهادونه کړی ویش او همې اکثر سفر هر درو میاشتو کې یو سفر او د داسې ملک سفر قسم د چستر ګړندای او ډوډۍ چرته انګولې چرته سپور ډوډۍ د اوربشو او یا ساتوان او ووري چرته او سوري چرته او نه بیبیانه او وفات کې د درش په تکال عمر ګیرو سره تورو اوله سنت دویشت پورې وخت سپید نه په غوسه کې جذباتو کې راغله نه په خوشاله کې جذباتو کې راغله نه په مزاج کې فرق راغله. دومره اعلی صحت په دنیا کې د یو انسان نه تیر شوی لکه د سید الکائنات. دا کافران هم وایي یو کتاب د انګریزي کې دی 100 men سلسړي یو انګریز دی امریکن نه په دنیا کې سلسړي خوښ کړی دی دا چې خپل انتخاب نو یو لسه پیغمبران ذکر کړی دي. صلی سمجھے کہ عمر فاروق ذکر کړه او باقی مشهور انقلابی بادشاہ لیډران د دنیا هیروګان شاغلی سلسړي. نو د کتاب په سر کې زموږ خپل پیغمبر ذکر کړه هغه نو به مقدمه کې دی بادشاہ کې چې زه خو د عیسایانو په ملک کې کرسچن دی ټول اول برانه دا تاسو کوي چې دا د مسلمانانو پیغمبر مخکې ذکر کړی دی خپل پیغمبر عیسی علیه السلام په 4 نمبر کې ذکر کړی دی دا اول نه به یو حقیقت ته چې زه مجبورم دا غینا پټول نشم به یو بیان کړم. عیسی علیه السلام وی بادشاہ کړی نه پیغمبر اسلام بادشاہ مو پیغمبر او قوم ته د حکومت چل خو دلره او داغه شاگردان یکی بعد دیگری بادشاہان شوی دی نظام د حکومت خودل. عیسی علیہ السلام وی وعده کړی نه سید الکائنات په دونه کړی دی نو دا ودونو چلی خپل امت ته خودل دی ګوانیانو چل د اولاد حقوق د معاشره جون تیرول دا خو تاسو د عیسی علیہ السلام نه نظام حکومت زده کول شي نته د خود او د معاشره د جون طریقه. بیا عیسی علیہ السلام چرته جهاد کړی دی نه
پیغمبر اسلام دومره جهادونه کړي امت داغه نه د جهاد چلی د کولی شي یو خبره ذکر کړو صحیح لیکلي د دې وجه نه عیسایانو سره نظام حکومت دی ای قانون خپل جوړي پارلیمنت نو کله یو قانون جوړ کی کله به مون سره قانون مخکې نه راغله ټیک ته په اختیاري امور کې آئے کې اختیار ده دا مل جوړو دلته جوړ کو دلته جوړ کو دې کې مشوره وکا او په قوانینو کې مشوره نشته زمونږه دا غل څه حکم د لاس پرې کولې دې کې مشوره نشته د شراب څه حکم دی دا حکم دی دې کې پارلیمنت حاجت نشته د دې څه حکم دی دا زمون قوانین زمون نظام حکومت مخکې نه راغله مشوره کینو په امور اختیاریو کې چې دواړه طرفه جایز وي دې وجه انګریزان قوانین بدلای دا پاکستان کې چې جمهوریت دا د انګریزانو په طرف راځي پارلیمنت زمون پارلیمنت حاجت نشته مجلس شوراوی خو په اختیاري امورو کې نه په منصوص کې منصوص کې د چا طاعت نشتا نو دا ټول د انګریزانو په طریقه روان دي مودا دا لکه انګریزان کې کوي هغوی سره مخکې نقشه نشتا د چا پته نه روانه شي عیسی علیه السلام بادشي نه ده کړی لومړی حکومت چې په عیسایانو کې قایم شي 325 کې 325 کاله وروسته قسطنطین د استنبول بادشاہ هغه عیسائی شو عیسائی حکومت راغی به یورپ کې عیسایت هغه فور کړل او اسلام هو د سید الکائنات ته قانون داغه یو شاګرد او داغه تعبیر دی یو شاګرد دی بل شاګرد دی بل شاګرد دی بل شاګرد دی بل او شاګردان یکی بعد دیګری بادشاہ شمیري چې داغه نظام خور کړل او خودل دی ابو بکر عمر عثمان علی حضرت حسن معاویه و عبدالله ابن زبیر دا ووارا صحابه کرام او ووارا بادشی کرده نو دا حضور مبارک نحکل صحت دا چاون او دا بیبیانو کولو که دیر رازو ندی دا خدای پا حکم قبائلو سر اخفل ولی جوڑا اولا او دا غیر اخکل احکامو دا پت غیر رسیدل که دل امت تا او د ډیرو بیبیانو همدردي کړي ځکه کونډې کړي بغیر د عائشې نه ټولې کونډې نو خدای طاقت ورکړ سړی حیران شي باب غسل المزي والوضوء منه د مزي وینځل ضروري دي او دس پکې لازم دي وضو کې خو اتفاق ته چې د مزي ناقض ده او دست او غسل کې خلاف درې واړه فقها کرام وایي که مزي په بدن لګي او که په جامو لګي حکم یې د غسل دی دا مسح چې راغلی دا په معنا د غسل د دویرې خوښه کړې ده ځکه لفظ د غسل شارح وګرځاو حضرت امام احمد سے وایي که په بدن مزي لګېدلي خو وینځي به او که په جامه لګېدلي نو مسح کافي ده ترمذي کې ویلي ده ارجو ان یکفیه النصح او ترمکا په وکړه مسح باندې عمل کړ او نور فقها وایي نن مسح په معنا ده څه سره ده غسل سره نو دې جمهور فقها قول اختیاري باب غسل المزي والوضوء منه نو قیدی پکی دونه وی چې غسل لمزید ثوب نه کې د بدن نه خو چې پاره دی نو غسل ضروری دی احمد سے پجامه کې نسح وای په بدن کې غسل وای او وضو په اتفاقا لکه مزینه اخره دا ودسته دا بلولي قالتنا دایته النبي أشين نبي عبد الرحمن علي قال كنت رجلا مذهبا فأمرت رجلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأل فقال توزع واغسل ذكرك آبا من تطيب ثم اختصر وبقي اثر الطيب کسړي خوشبو وکړه اوله ګولا او به ولم بل او اثر د طيب پاتې شو کو وجائز اذا على اثر ضروري نه د خوشبو
دینه معلومی چې دلکم ضروری نه په سر دې بواچو له غوړ سر دې غوړ کړو خو لون دې کو او یې خونو ته وبو رسېد بس کافی نه مانته پنجاب کې خلک شړشم تیل مګي اول ځان غوړ کی او دا دلته فائدہ مند دي شړشم تیل په ځان سره مګي او به ولام به په صابون کنه سرمنه پستای او چې تش په صابون ولام به نو سرمنه کله کړی ناغي تیل مګي اکثر ار یو سړي سره بوتلی مخ طالبان ملایان او بل پنجاب لګ سپوري دي ډېر جامع پاکي بغیر ګرمونو ما به غسل خانه کې لاور کې ځان پسې ور بند ما ذکر ما خامنه کې سب بنو او باندې جامع باندې وینځل او باندې ملام بل ا جامو وینځلو کې بس صرف صابون واړي نور ګرمونو ته اجازه با من تطیب سمت سره بقیه دمرا اصل الطیبه چې زمون زمانہ کې لاهور کې نه لنګارو نه بس ما سره یو طالب و شمالي اتحاد والا دا والي سم شاګرد امر سره ته او وړ دوره کې ضروري کې ما له محترم جدا کمره را کړو مستقله هغه لاندې نور طالبانو سره نور باغه خل او تنول لبا موړل او قیمه او دال بمار اورل او ډول انګولې مخبل پخو چې مخبل پخوله ډوډۍ مخبل پخوله وړم په بیا غشتل او خلبم او مدرسې طرفه 15 روپے وظیفه په 15 باندې مم کار کا او خلاغه طالب بدا کار کو چې لوخي باغو وینځل وړه اخل او پخول بما په شریکو اوس غواړم مزيري زبر ډوډۍ تیار غره د قشانو پلیل ولاړو تنور ته چې سبق په خاص ډوډۍ ومیو وړم په تنور ته ولاړ وینګولې په خپل ډوډۍ په خپل ناس او دا غي سره سبق وینا وکړه چې څومره اساني زیاتیږي هغه مرزه خلق په همت کمیږي ما من تطیب سمت دنو والی سمیز سوات کې دی راو نو دا کدبانو زیلے بے پخوڑے نو روغ زیلے بونو دا سی من دا سرنونی ولا روغ زیلے بروت با من تطیب سمت سر و بخیان سر و تیب که سڑے خوشبو لگی و سر دا خوشبوئے پاتی شنو خیر دے دلک تعزو ضروری ندے زنا من نمان قال سنا ابو عوان عن ابراهيم محمد منتشر النبي قال سألت عائشة وذكرت لها قول ابن عمر لا تستير شو ما احب ان اصبح محرما ده قول چلت نو ذکر انزا زما دا نه د فاحش محرم ما وسال لنا ده دوزي د خوشبوئزي عائشة دا سوي انا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم في نساء ثم اصبح محرما ولذي فقهاء كانوا کې اختلاف کنا دا صحابه کرام د اختلاف ته وجه نه نو د دیو جن دی ټول اهل سنت والجماعت دي د جماعت د صحابه او نوزي او ترجیحات دي څوک د جو قول راځي غني څوک د بل قول راځي غني چې چرته حدیث مرفوع منصوص ني او باب تحلیل شارع اذا ظن انه قدر وبشرته افاض عليه حدیث بلکې انا اشرا كاني انظر الى وبيس تي في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم ما ته یاد دی لکه چې اوس ورته ګورم چمک د برېښنا په تندي د سید الکائنات سره پرېښو کنه دا خوشبوئه چمک زه اوس وینم یعنی ما ته یاد یعنی پس تا غسل نه په احرام کې سر مبارک غوف کارې ده ما سر دتی و بیسمانه لمعان چمک رڼا پړقېدل او باب تخلیل الشارع تا اذا ظن انه قدر وابشت افاض عليه او په وختو کې او بنو نباسه ذکر بشری منزل ضروري اما طویل سړو خودو کې فرق دی سړې بټول سر وینځي لاندې او بشرم لمدای او خود کې وختو نو وینځي نو خیر دی او چې لاندې بشری ته ورسېدلی ځکه وای باب تخلیل الشعر وختو ته بدن نباسه خلال تمیانستا حتى اذا ظن انه قدر وبشرته دا یقین ناشي چې بشره مې لمده شو افاض علی فزان بوبواچه من بشری توبه رسول ضروری دی
جنابدار دا مسائل اتفاقی دي. جنابدار قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابي عائشه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جنابه غسل يديه وتوضا وضوء للصلاه ثم اغتسل ثم تخلل بيده شعره لاس به پوښتو کیو مانده حتى اذا ظن انه حضر وبشرته افاض عليه الماء چې دا به یقینا چې دنه بورسه جنوبه په ځان واچوله 3 مرات ثم غسل سائر جسده وقال كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا نعرف منه أبا من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعيد غسل مواد الوضوء منها مرة أخرى تسأليه ودسكي أو بيه غسلكي أو غسلك على عوض دامون دا ودسنا وينزنو خير ده ذكر وضوء داخل لي فغسلك أو ندبارة پی ودستا آغی ملیان باندې ردم کی چی آغی مسد عزاو ناقض دا وی مسد ذکر چې سړی لاندې نو ذکر سره لاس لګي کنه دوبره سره او ذکر سره چې ځان مګي په کار دا چې دوباره او د څه کوله نو دی وینه وزن په ابتدا کې راغله دی یوا زم هغه د مونږ وینځل فرض چې کوم لاندې شي په داس کې او نو دوباره او دستا دا ګره شوافی موږ سره مانی او بیا مسد ذکر نه خزوای پکار دا چې څوک مسله ذکر ناخذ وي یعنی مسله دوبریم ناخذ وي نو پزان خو سره لاس مګي کنه چې وب پزان مګي بیا پکار دا چې اخر کې او داس کړي نه عمر بکاو ټیک تک سوینا او داسماتي ووت میتیاده یا سبل ناخذ موجود شو رکبات تلاوه او داس خو بکای او په دای کې چې نه به او داس نشته حدثنا يوسف بن اسحاق قال اخبرنا فضل موسى بها حديث ميموني ذكر كي ودعا رسول الله وضوء الجنابه فاكفى بيمينه على يسار مرتين وثلاثه ثم صرف رجله ثم ضرب يده بالارض والحاد مرتين وثلاثه ثم تمطر واستقسم وصل وجهه وقدر عليه ثم افاض على راس الماء ثم غسل جسده ثم تنحى وغسل رجليه قالت فاتيت بخلقه فلم يغسها وجعل ينفذ بيده لا سيداس سندا وټکړې وانه ځان نه وبلر کړو باب اذا ذكر في المسجد انه جرم خرج كما هو ولا يتيمم دا په جزئیه باندې باب دی او د احناف یو قول دی په غیرت کول غواړي دا یان لري چې په جنابت کې قصدن جماعت ته داخلي دل بند البته شوافی وی عابری سبیل کتیریږي په د مکس بنیت دین او خیر او باقی فقها وی عبور او دخول او قعود ټول بند دی او که فرض کته جماعت کې ویو جنب شوی یا پایره داخل شوی او در ترایات شو چې زه جنب نو ستواتو د پاره تیمم شته کنه بعض احناف وی چوزي نو تیمم بوخه ځکه دا دومره سا چې تیریږي نو دا خو په جنابت کې تیریږي نو تیمم واچي او نو د طهارت حاصل شي دی وی دا ضرور نه زمون مذهب کې مسیدا ده که زه در ترایات شو ضروري یا جماعت کیو دے طالبه او جنب شو فوراً اوزی نو بے تیمم تاجت نشتا او که مکس کے مثلا شپانا او بنشتا ڈولکی نشتا یا دا بو گرمول ضرورت تی دا وقت تیارنا او مکس کے نو بے با تیمم بے او که فوراً اوزی دا احتلام نا پس نو جن تیمم نشتا او دا سی قول لے دا پا دے بابی خیره باب نے اذا ذکر فی المسجد انه جنب کہ جمعات کی ورد آیات شی چیز جنب یا جمعات کی جنب شوی انو خرج کما ہوا وزبم پا خپل حالت ولا تیمم تیمم تاجت نشتا دکا یوزل سید الکائنات روت او مسلی تراؤ رسید او قریب ہوئے چی تکبیر ہوئی ضربہ ترایات شو نو بسوغت فورا تیمم نه وکړي ابو داود کې او لفظ کې دا دی وکبر تکبیر موه او سیدا چې تکبیر نه ویل دا کبر معنا بلغ موضع التکبیر الله اکبر زه تر رسیدلې د اوس الله اکبر وخت کو څوک دوی بعض احناف شیخان چې کې دي چې تیمم والے ودلته نه ذکر نه دا احتمالات سي غلط احتمالات دي
لکه صحابه کرام د حضور لاړې نکونه هر شي نقل کوي او دا د نن نقل کوي چې تیمم والده کړه والے وی نو الا کنه وت کواله وخت نقل شي بوا نو تیمم نشته دا وته دا بار خو چې فورا نو ځخان دا سي قول کما کس کې نظر پاتې کی ساره تیار دا شپره ملمه انو بیا به تیمم به حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس بن زوري عن ابي سلمة عن ابي هريره قال اقيمت الصلاه وعدلت الصفوف يوزل جماعه درې دا صفونه برابر شو قياما فخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر انه جنب فقال لنا مكانكم ويتا سبح بالحال ثم رجع فاغتسل لا غسل وكن دلت دواتو د پاره تیمم نه کړي ثم خرج الينا ورسول يقطر فكبر فصلينا باب نفس اليدين من غسل الجنابه کلا سو سانډي او ځان په ټوکړه پاک نه کینو د امرانه نه یا ځکه ټوکړي استعمال کې سره پنځه قول لري سو کې مستحب غني سو کې مباح غني سو کې ترک ور غني نو ته حالات باندې تقسیم دي کې جمی ضرورت دی استعمال کا او کې ابقاء اثر د رطوبت کې نه پرېدا وی که سړی لاسونه وسنډي او ټوکړې استعمال نکوم دارا دین یو بلې مسلې ته اشاره کوي چې سړی ولامبي او دا لاسونه داسې کې یو ساس کی تا تور سره نه دا پاک دي ځکه د فوس لامبلې دي کنه نو دا بدن تم رسیدي شي جامو تم رسیدي شي بل سړی تم رسیدي شي نو باب نفس الیدین من غسل جنابه که سړی ولامبي او لاسونه وسنډي نو خیر زنا عبدان خالق بنا عمدتو قاسم تنام الشمسان بیر میمونی بی قصه ذکر کئی فغسل ثم تناولت طبعا فلم يأخذوا فانطلقوا ينقل يده با محمدان بشق راس الایمن فی الغسل اول با پخی اڑک شورو کے دا ذکروی چی بعضی زائق ملیانو نقل دا چی کتف نبا شورو کے دو گینا دیوی نا شورو پسر راغل دا او با پسر واچے پدی طرف دیم پدی طرف پسر نبا شورو کے دو گی شورو نا راغل نو چا قول دا کتف کری دا قول ضعیف تے حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا ابراهيم من بين دا قصه عائشه وي قال كنا اذا صاب يدانا جنابه اخذت بيديها ثلاثه فوق راسها من بدا سرنا دا شو داسه موبره واشه فسروا ما على شق الايمن وبدا وبيد الاخرى على شق او بخبر اواز داسه اول بم خیر کوم غنو به مونږ سمګه دا مونږ په دې غرض چې وبدن نور شي وختون او بشرت ابا من اختصر عريانا وحده في الخلوه ومن تستر والتستر افضل کسړی په خلوت کې په بربند اعلان بینو خیر چې سوکني دغه ستر د عینو د ناس نه ضروري دی خو دی وای په خلوت کې تستر غوړه ده ځکه کې انسانان دی ویني جن دی ویني ملائکی دی ویني او خدای خودی ویني اوس یو سوال چې خدای خدا بربندم ویني هغه جواب دا چې هغه کې پر سړي اختیار نشته ته په قدر د خپل وسط ستر اختیار ہے نو دوی تستر غوړه ده که خلوت کې هم ځان نه لنګ راتاو کا شوبو ته نه وزینه مې اته بعد خلک د سین په اړه لاندې ټول سامان سرګن کی ابه ورټو کی نه لنګ ځان نه تاو کا چې وبو کې نه وزینه به لنګ ځان نه لرګه یا غسل خانه کې به تستر تاجت نه او که ځان لا په ځنګل کې لامبي یا د چینه خواته لامبي یا د سین په اړه لامبي نو ځان مسرګن دا وټولو زمون چې اصل دې نه سین چا پیره راسي تورې داونه سبب ورستول دی وی وقال بعض نبی ان جدي النبي صلی الله علیه وسلم الله حق ويستحيا منه من النار خدای زیات حقدار دی چې هغه نه حیا وکي که خلق دی نه ویني کنه خدای خو دی ویني نو ځان لوس مسرګند و چې ولاړ سامان دې سرګند نظام فرصات امثال إسحاق بن مسلم قال امثال عبد الرزاق امام الرحمن ونبي النبي وريت النبي صلى الله عليه وسلم قال كان بنو اسرائيل يقتسمون عوراتا بني اسرائيل ببربند العنبل زال تتلی ما ته یو چشمه دغه د موسی علیه السلام چشمه چې دلته باغلم بل جدا او بني اسرائيل سارای سینا ته دتل دلته پراتو غي و بربند العنبل کم قوم کې چې یو شی د غشي کنه
هغه ما ته وې کنه هغه عیب داړي نظر نه اوسي لکه د حمامونو کې سړي او خزه لاندې ټول سامان سرګند نو ينجر بعض ملا بعض یو بل تبع قتل وکان موسی صلی الله علیه وسلم یغتسل وعده موسی علیه السلام په پرده کې لري لامبل شی چې هغه باندې دا پرده فرض نه وکړي موسی علیه السلام ورته ونه نه وای فرض به نه و هدوء بیا حیا کوله فقالوا والله ما يمنع موسى يغتسل معنا الا انه آدر موسی علیه السلام ځکه موسی سره لام بینه چې دې آدر دې ته چې راګه پړسي دي سم مرض عظیم والخصیتین ابا سلاګه پړسي نو غټ غټ بلا د خټکی باندې یو سوالګرو سامان به سرګم کړو هغه غټي هغه به خلکو ته کولې دې په دې بلا مدله مال به دې راګه حشو به پټاوه هغه به سرګم کړو هغه لکه این باندې راکټ دا یو مرض دی بادشاہ نو دی به دی آدر دی فذهب مرتان خدای ګوره پیغمبران د هر قسم ظاهر عیب نم پاک ساتي ځکه د معیوب انسان اتباع خلق عیب ګڼي پیغمبر روندي پیغمبر تور ني پیغمبر ګډ ني پیغمبر شل ني پیغمبر گنجي ني پیغمبر تپلی ني پیغمبر د سپک نسب ني لکه نه شاخل جولا او چت قومونو کې خدای را لګي وكذلك الرسول تبعث في نسب قومه نو خدای د ظاهر عیب نم پاکړي لکه باطنونه چې پاکي نو موسی علیه السلام یو ځل لمبل اچشمه خلک وی دغه دنو وذهب مرة يغتسل یو ځل غسل کوي فوضا ثوب ولا حجر پکټه جامې کې خوده نو دې بربند لمبل کنه جامې کې خوده حال ته خصوص نو چې دول لمبل او روته نو ګټه منډه کړې او جامې ور پورې خطر ففر الحجر ګټه منډه کړې بسوبه د فجامه فجمع موسی فی اسره موسی علیہ السلام ور پسې تیز ته منډه وانه دې منډه ګټه مخ کې دا دې ور پسې ده اګټه راتله د بنی اسرائیل ته راوځه او دې بربند روان دي نا غیب کتل چې بدن یې پټول روغ جوړ دی الحمدلله او دې ورته سوبیا حجر جامې دې او تاسو دې ګټه حتى نزلت بني اسرائيل الى موسى بني اسرائيل موسى عليه السلام توكتن وقال والله ما بموسى من بعث فموسى عليه السلام کوز ایب نشته نمبر گیده نه چا گیده نه دا بل مرض ده واخذ ثوب جامع واغسته وتفق بالحجر ضربا وقال الله تبارك ربان نګ پاګټه ابو هريره وای والله انه لندب بالحجر سبتة وصابة قسم دې مخه جوړ شي په ګټه کې شپږ یو ضربا بالحجر دا الله ته روان دا د فهم ساو ناشنام ساګه نو چې وي شپږو نه شپږو گزارې وو پوهیږئ مونږ د حضرت افغانی سے بھی او ځل زما بحث او سند کې مناظره کې حاضر جوابي پکاري چالاکی دا حدیث باندې راځي اعتراض کړ چې ګټه ځغلول کې ما ورته زناورو دا حجر سړیو او حجر نوم ولې عرب د زناورو د ګټو نومونه دي چپ بګړه وی کلب صد فهر دا نومونه دي نو حجر سړیو جامې ته تختول لکه دا غي عقل دې ته نه راځي چې ګټه بسینګ او دا نو چې د خدای هر شي جم دې د خدای د حکم روان دی او هر شي تثبیت حمد وای ان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم خدای داود علیہ السلام په قصو کې وای یا جبال اوي بما هو الطير وعلنا له الحديد اما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لا چا خبرې کړي او یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا يحتمنکم سلیمان وجنودهم لا يشعرون هغه معجزات دي
ګټه خبره کې ګټه یو ګټه په حضور به سلام اچو اوس یو سوال دی چې موسی علیه السلام په دې پیدا چې دا ګټه ده نو دې ګټه ته څنګه आवाज کوي یا حجر یا حجر او درېګه ګټه ابه وایي اول ګټه خو به بیا راځي علماء او شی دراس پکې دا چې دې ګټه د سړي کار شروع ځکه ورته دې خطاب وکړ یا حجر او سړی چې داسې به ادبیو کې پیغمبر ورته ودرېږي او دې نو درېږي نو د والو لایق یې کړي نو یو څو ګوشپاله یې کړ او موسی علیه السلام اسم جلالی و طبیعت غیر غصنان یو سړی په سوق وجلې دی کنه ووکذو موسی فقضى عليه قال هذا من عمل الشیطان هو عدو مضل مضل په مخې وو په مخه غلان دې پریوت پوزو سره مات سأل الله سړی ورته بیا او فی ذل الذی استنصروا باللمس يستصرفوا قال له موسی انك لغوي مبين قال يا موسى لما اراد او عدو الله قال يا موسى تريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين نن بدوار خطير على چې پرونه غوړې بړکړې د کزې واله ما تا غوړې نو دا کولې دې بیا خبره وته نو موسی علیه السلام خارجنو ټوپه پسا وکنه چې په خار بشو دا وخت بینه غوړېدل او دا ټوپه به اوچته شو ټوپه بالکل اوچته شو نو خو بعض انبیاء کرام کې ناشنا خبره پیدا کړه دا مقصد پدې کې چې اوریا ځان له غسل کو خو بربند دا اوس بل قصه ده د ایوب علیه السلام وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين ايوب يغتسل عريانا ایوب علیه السلام بربند لمبل ایوب علیه السلام کلی ته ځتلم د شام کې هغه سارای سینا دا شام دی نو ایوب علیه السلام چې کوم چینه باندې لمبل چینه وسمشته او به نږدې دا زیارت ته داسې لګه فاصله کې او زوی مر سره خخت ایوب علیہ السلام پر چشمه کې نامبل فخر علیه جراد من ذهب د سرو زرو ملخات تراله نو اریانا دا په بربند او ځان لږه کې لامبل فجعل ایوب یحتسی فی ثوبی دې زر روت او صادری ورکو دا ملخان دا غونډي د سرو زرو ملخان نو خدای ورته आवाज وکړ فناداه ربه یا ایوب الم اكن اغنیتک عما ترى د دې دومره سيزون ما ته غني کړی نه دومره زمکه او باغونه به درکړي دي نو دا څنګه آیا ته غني کړی نه ما دغه سيزونونه تاسو سره خو ډیر شي دي نو د سرو ملخان څخه